دعا د قبلېدو 3 صورتونه، یعنی یو کس دی او هغه دا وایي جي چې خوله مې په دعاګانو باندې ستړې شوه. اکثر دا زنانه وایي که په دعاګانو مې خوله پخه شوه او وایي دعاګانې مې نه قبلېږي او وایي نه حرام کوم د هر شیز نه وړم او بیا مې دعا نه قبلېږي. نو بایی دا دعا کوم ځای کې کار ورکوي؟ دا موږ چې دا دعاګانې غواړو او قبلېږي بعضې دعاګانې نه، نو دا بل سایډ ته زور کوي او کو نه کوي. نو دې باره کې نن زما ویډیو ده. ښه ګوره، دعا نه ده، دعا رد کېږي نه. ښه پوه شوئ، دعا چرې هم نه رد کېږي. د دعا د قبلېدو 3 صورتونه دي. 3 صورتونه. ښه مولوي صاحب هغه راته ووایي هغه کم صورتونه دي. لاول چې زه دعا غواړم ای الله مال دا راکړې، ای الله دا مسله حل کړې، ای الله هغه مسله حل کړې. نو لاولنۍ څه ده؟ لاولنۍ خو دا دی بهی الله جل شانه هغه څیز ماله راکړي، یعنی د کوم څیز دپاره چې زه دعا کوم که نه، ای الله ماله ګاډۍ راکړي، ای الله زما نوکري ده، ای الله زما دا مسله ده، ای الله زما بیماري ده، ای الله زما نورې خبرې اترې دي، ای الله دا ته حل کړي، ای الله زما د خواهش پوره کړي. نو په هغه ټیم لږ ټیم پس یا 2 ورځې پس یا میاشت کې مونږ ته پته ولګي چې دغه دعا زمونږ قبوله شوه. یو دا صورت دی، یعنی تا ته هغه څیز میلاو کړي، الله جل شانه تعالی هغه څیز درکړي. اوس به دویم صورت کم یو دی د دعا چې زه دعا کوم، نو یو خو ماله الله هغه څیز راکو، بل دا دعا کم ځای کې بیا نوره په کار راځي. نو دویم صورت د دعا د قبلېدو دا دی که نه چې پتا باندې څه آفت راځي، پتا باندې څه مصیبتونه راځي، پتا باندې بیماری راځي، پتا باندې حادثات راځي، نو دا دعا سي دا دعا لاړه شي او د هغې بلاګانو په خوله کې ورشي، یعنی هغه بلاګانې ختمې کړي. تا باندې بیماری نه راځي، پتا باندې مصیبت نه راځي، پتا باندې حادثات او واقعات در باندې نه راځي. دا د دې دعا د برکت د وجې نه. تا چې کومه دعا غوښتې، ما چې کومه دعا غوښتې ده، نو دویم صورت کم یو دی. دویم صورت دا دی بهی چې الله جل شانه په ما باندې کوم حالات مصیبتونه زما په بچو باندې، په ما باندې، زما په کور باندې څومره بلاګانې آفتونه مختلف قسمه صورتونه دي دا راځي، نو دا دعا هغه څیزونه منع کړي، لکه پوهېږئ که نه یار هغه څیزونه ختم کړي. نو دا صورت شو. دریم کم صورت دی؟ دریم جی هغه په دې دنیا کې موږ ته نه ښکاري او نه موږ ته میلاویږي. دریم هغه صورت دی که نه چې دا دعاګانې سی دا دعاګانې د آخرت دپاره ذخیره شي. الدعا مخ العباده، یعنی دعا څه ده؟ دعا دا د عبادت مغز دی، مغز. نو دا دعا دریم صورت څه دی؟ دریم صورت دا دعا د آخرت دپاره ذخیره شي. مونږ صاحب آخرت دپاره څنګه ذخیره شي یار؟ ګوره یو جنتي به یې که نه، اب په جنت کې خپل مقام ویني چې دا الله دا بنګلې ته مالک په کوم عمل راکړي دي، دا دومره لوی خوشحالیانې او دا مزې چرچی، دا امارات، دا الله ته مال په کوم عمل راکړي؟ ما خو داسې عمل نه دی کړی. نو الله جل شانه به ورته څه فرمایي؟ ولې په هغه پلاني وخت کې چې درانه دعاګانې غوښتې که نه او مایوسه شوی نه وې، دا دې نه وي چې زما دعاګانې نه قبلېږي، ګوره مایوسه کېږو به نه. ښه الله جل شانه قرآن کې فرمایي زما د رحمت نه مه مایوسه کېږئ. مایوسي دا ګناه ده، ګورئ ګناه ښه د الله د ذات نه مه مایوسه کېږو نه. الله جل شانه به زموږ دعاګانې قبلوي. ښه پوه شوې په خبره؟ خو دې 3 صورتونو کې به چې اوس زه وایم چې زه دا ویم زړه کې دا ویم چې زما دعا الله نه قبلوي، نو بس خبره ختمه. او د الله نه دعا نه غوښتل جي په دې الله جل شانه خفه کېږي. ښه د الله داسې دربار نه دی جي زموږ په دربار خو چې یو څوک سم ودرېږي بیا موږ له غوسې راځي. د الله داسې دربار نه دی ښه چې څومره د الله په درشل او په دربار رش تازي که نه خوشحالېږي. نو خبرې ډېرې سرې وې. دعا د قبلېدو 3 صورتونه دي. یو یو خو الله هغه څیز راکړي چې څه دپاره مونږ کوو. صحیح شو. دویم په ما باندې بلاګانې، مصیبتونه، بیماریانې راځي، حالات را باندې راځي، واقعات مې په کور راځي، په بچو راځي، په ما راځي. نو دویم صورت څه دی؟ دغه بلاګانې دا دعا ختمه کړي. او دریم کوم صورت دی؟ دریم جي زما دپاره د آخرت ذخیره شي. الله جل شانه به ماله څه کوي؟ آخرت کې لوی لوی مقامات، لوی لوی درجې راکوي. نو مایوسه کېږو به نه، زموږ ټولې دعاګانې د مسلمان به قبلېږي. خیري ښه صحیح ده.